الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ذكر الله وما لا هو عالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو ناظرینو کوم صورت ستاو د وړاندې ذکر شو د اخرنۍ سپارې صورت دی سورۃ تکاثر الله رب العزت پدې کې بندتا واس کوي نصیحت کوي او دا انسان دا چې د کم غفلت په خوب باندې وده د هغې نه راویښوي او غفلت د دنیا د حرص په وجه باندې انسان کوي دنیا حرص زیات دی د هغې د وجې نه آخرت خیر دی د انسان د دنیا حرص سیوا دی مرګ ته هیر دی د دنیا حرص سیوا د الله حکمونه هیر دی یادی دنیا په عیش و عشرت کې دی له لعب کې دی د دنه د الله حکمونه ماتیږي هغه ته هیر دی
هغې ته فام نشته، هغې ته توجه نشته، او ناڅاپه انسان ته مرګ راشي او دی مړ شي. الله رب العزت متعلق فرمایي الهاکم التکاثر، چې تاسو د یو بل سره مقابله کوئ، دنیا جمع کوئ، د دنیا په عیش و عشرت کې مبتلا یې، د دنیا په منډو تړلو کې او ناڅاپه څه وشي حتی زرتم المقابر، تاسو ناڅاپه مقبرې ته یوړلی شئ، مقبرې ته ورسئ، قبرستان ته ورسئ، مړه شئ. محترمو، د دنیا حرص، د دنیا لالچ، د دنیا د عبثیاتو کی په دې کې دومره مبتلا کېدل، دا انسان دې د رب نه لرې کېږي. داسې انسان د الله رب العزت د معرفت نه لرې کېږي، دا انسان د الله د احکاماتو نه لرې کېږي. ځکه ما او تا ته حدیث مبارک را رسېدلی دی، فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرمایي زما د امت لویه فتنه دا مال دی او اولاد دی. قرآن کې الله فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا ډېر لویه فتنه ده، ډېر لوی امتحان دی. محترم علماء کرام ذکر کوي چې دنیا حرس یا دنیا منډې تړلې وخل، دنیا کارونه روزګار کول، دا د کم حد پورې جایز او ښه دي. علماء کرام ذکر کوي و چې کله دنیا هغې ته ویل کېږي هغه د غفلت دنیا ده چې دی د الله نه لرې کي. که دی کاروبار کوي خو د مونځ پابند دی، کاروبار کوي خو دروغو نه ځان ساتي، کاروبار کوي خو قسمونه بې ځایه نه خوري، کاروبار کوي ملاوټ نه کوي. داسې تاجر دا خو د قیامت په ورځ به، داسې تاجر داسې کاروبار والا به د قیامت په ورځ د انبیاو د صلحاو د صحابه کرامو سره په سب کې پاسي. دا قرنګي د دنیا بل څه کار روزګار دی کو، خو تا نه پکې الله هیر نه دی، تا نه پکې د الله حکمونه هیر نه دي، تا نه پکې د پیغمبر علیه السلام طریقه هیر نه ده. نو دا کار که فرضی نو اجر ته ملاویږي، الټا عبادت ګرځي. دا بیا څه ګرځي؟ عبادت ګرځي. کار کې کسب، حلال کسب، دا عبادت دی. نو محترم عارض میں دا کو بعض خلق دا خبره کوي وی دا لوبي چې خلق کوي کیل کود، مثلا تقریبا د یو هفتې راځي زموږ په ملک کې بلکې غونډه دنیا کې د کرکټ ورلډ کپ شروع دی، وی دا جایز دی. نو جایز د آئے حد پورې دی چې کله پکې د الله حکم نه ماتیږي، جایز تر آئے حد پورې دی چې کله بے پردگی پکې نه کیږي، جایز د آئے حد پورې دی چې کله پکې د غوږونو غلط استعمال نه کیږي، ډول سرنا گانے بجانے پکې نه. جایز د آله دی چې کله په دې کې د فرض منځ اهتمام کیږي، په دې کې د جمع اهتمام کیږي، کتون کې نه کوي. نو چې کم کسان هلته په کرکټ اخته دي یا به څه وکړي. او نن افسوس په دې خبره باندې خلک داسې خفګان کوي په دې زموږ ملک لوبه وبیلله، دې ته څه ویل کېږي؟ لوبه. ماشومان د ماشومانو خپلې لوبي، د غټو بیا خپلې لوبي، لوبې وبیلله. نو په هغې باندې دومره خفګان یا هغې له دومره غټه درجه ورکول په ګټلو باندې لکه چې مونږ د کافر نه ملک پته کو.
دا د کافر نه موږ ملک نه پته کوو، دا یو لوبه ده جایز ده، خو چې کله په دې کې د الله حکمونه نه ماتېږي. کتونکي بلا خلک دې ته ناست دي، کار روزګار پرېښودي خلکو. ولې د پاکستان زموږ د ملک میچ دی که د هر ملکي خلک غون هغې ته ناست دي، کار قصب هم پاتې که یو ورځ ورته بل څه کار دپاره وی چې دا دکان لږ بند کړه نو سیوه بیا یې نه بندوي. خو که بالفرض د ملک ټیم لوبېده، کرکټ یې کو، لوبې کولې، هغې ته زموږ دکان بند دي، هغې ته د پټي کار وروسته وي، هغې ته د دکان کار د نور کارونه بند دي، تر دې پورې بعض اوقاتو کې ملک سرکاري اعلان وکړي د جوټۍ. مونږ به په کمه کمه جاړو، مونږ دومره په غفلت کې پراته یو، د الله د حکم دپاره پوره کولو دپاره د چوټۍ اعلان نشته. او چې کله د لوبو د کتو مقراله نو سی به دپاره بیا اعلان کېږي چې بھئی سرکاري چوټي ده. نو عرض مې دا کوم محترمو، دې غفلت او دې لوبو ټوکو او دې دنیا حرس دې انسان دې ځای ته ورسوي ناڅاپه مرګ راشي، دې د ځانه خبر هم نشي، په لوبو کې ساتې لاړ شي او مقبرې ته حاضر شي، الله ته مخامخ شي، نه د اعمالو ذخیره ځان سره یوړله، نه ځان سره د ښه اخلاق یوړل، نه ځان سره ذکر عبادت یوړو، نه د قرآن تلاوت یوړو، نه د پیغمبر مینه او اطاعت یوړو، بلکې خالص د غیر په لار روان یو. غمم د غیر په طریقه باندې، خادم د غیر په طریقه، لباس، خوراک، څښاک، رهن سهن، هر څه د غیر په طریقې. او موږ وایو الله غفور رحیم ذات دی، موږ به الله وبخي. په ظاهر کې خو چې انسان ښکاري که نه چې دا مسلمان دی، د هر چا خپله وردي ده. تاسو ګورئ د هر ډپارټمنټ او د ادارې په ملک کې خپله وردي ده، یو خپل پہچان دی. دا اعمال د مسلمان پہچان دی، منځ کول، روژه نیول د مسلمان پہچان دی، دی وردي ده. ښه اخلاق د مسلمان پہچان دی. الله دې معافي وکړي، نن د ټول نه ښه اخلاق د هغه چي چې کوم غیر مسلمه دی. مسلمان د اخلاقو په معامله کې ټول نه صفر دی، د معاملاتو په مقابله کې ټول نه صفر دی. د اخلاقو دا عالم دی. کور کې که تپوسو کې بیبي سره نالګي ده په کلونو بدبخته، که تپوسو کې د پلار سره نه لګي، که تپوسو کې د بچو سره نه لګي، د پلار زوی دشمن او د زوی پلار دشمن. او مونږ هم وایو چې مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت کې یو، نو مونږ ځان سره دنیا نه الله ته مخامخ کېږو، څه خو مو یو نړه تاڼې ته چې ورځو جیب هم برابر کو بټوا، که پیسې لګي نو چې ویې لګو، که بازار ته ځو نو اول ځان له جیب برابرو چې پیسې بل ته لګي، څه په کار راځي. خو الله ته مخامخ کېږو، هلته دا یره نشته، دا یره پیدا نه شو. زه رب ته مخامخ کېږم، هلته به زمانه اعمال غواړي، پیسې نه غواړي. هلته به د اعمالو سکه چلیږي، او اعمال هم هغه چې کوم د پیغمبر د طریقې مطابق او د الله د حکم مطابقي. نو محترم عرض مې دا کو چې دا حرص د دنیا دا انسان په غفلت کې وغورځوي او دی د غفلت په زندګۍ کې لاړ شي، الله ته مخامخ شي. مونږ تاسو لوی امیدونه او دې حرص راغستی یو چې زه به کور جوړوم او 2-5 چته به جوړوم او لنټري به جوړوم، بچوله به ودونه کوم، دا به کوم. اخره کې ناڅاپه مرګ راشي، اعلان وشي خدای پاک بوبه پلانکی مړ دی، پلانکی ټیم به جنازه وي، ناڅاپه مرګ راشي، خبر هم نشي. او داسې انسان به رب ته څنګه مخامخ شي چې غونډه شپه خو کرکټ ته ناستو، خو سار جمع کې بیا نه وي. غونډه شپه په زول ډرامو او فلمونو ته ناست او سار جمع کې
بیا نه د الله حکم دی بیا هلته نه ودرېږي که مونږ د مونځ پابندي شروع کړه د غفلت زندگی به زمون ختمه شي دا مونځ انسان پابند کوي د زندګۍ کې دی په هر ډګر باندې او په هر یو هر وخت کې به دی د خپل زندګۍ معمول به دی عزت مخې ته کیدي دی به خپل زندگی د روټین مطابق کی ځکه دی 15 وخت مونځ په روټین سره کوي سار جمع کوا جمع لرا پاسا ماوستن به ته ناوخته پورې نه وده کېږي په روټین شوي ماوستن به وخت وده شوي سهار به په جمع کې حاضر روټین ته رالی سهار چې راپاسې دی جمع دی وکړه کار په وخت لاړ شي روټین کې رالی بعضې کار روزګار والا خلک په غرمه باندې کار لځي دومره ناوخته لاړ شي چې خلک به 2 ورځې کار وکړي وي صاحبه نور مه راځه وي ته خو چې راځې نو ماښام وي ولې غریب سهار مانځله نه پاسېدلی نو عرض مې دا کو د دنیا حرس دې مونږ په غفلت کې اچولی یو طوفان نوح کې حضرت نوح علیه السلام سره د ده ملګري چا چې په ایمان راوړی و مختلف روایات دي تقریبا 72 یو روایت پکې راغلی دی 2 او یا داسې روایتونه مختلف راغلی دي په دې کې دا نور حیوانات هم الله رب ته حکم کړو دا ځان سره په دې کې سواره کا په دې کشته کې ځکه الله رب العزت دغه کشته نه علاوه ټول دنیا دا غرق کول دی څومره زنده سر چې دی ختمول محترمو فرمای دی د نوح علیه السلام چې کم ایمان راوړونکي خلکو هغوی یو کس په دې کشته کې ولیدو چې داسې ناشنا و هغوی نوح علیه السلام ته عرض وکړو چې حضرت د الله پیغمبره یو کس پکې دی ډېر ناشنا دی مونږ خو څه پورچاته نه ولیدلی بعضې کس یې که نه په دی یو خو میلمه وي بعضې کس به د کلي کې جومات ته چې ناشنا غونده کې راشي ای د کلي خو چېرته په میای په شواروس کې یو پیره راځي یا هفته کې یو پیره راځي یا په یو اختر او بل اختر خان چې ورته وایي بعضې په کلي کې داسي نو په دې کلي کې ناشنا غونده کې ښکاري جومات کې دا پکې ناشنا ښکاري دا خو مونږ چاته نه ولیدلی صاحبه هغې تپوس وکړو راویني و څوک یې حل وایه هغه ورته وایي بس پرېږدوی جي نه نه ما ته به حل وایه ته څوک یې ورته وایي زه شیطان یم ښه ستا د لاسه خو دنیا غرق کېږي ستا د لاسه خو الله رب العزت دا خلک غرق کوي ځکه ستا په نقش قدم روان دي چې ستا په نقش قدم روان دي ته مونږ سره څنګه ځان بچ کوي دا خو ستا د بچاو ځای نه دی کوشه سزا یې ورکوله نیولی و هغه ته وګوره ما پرېږدی زه به تاسو ته په خپل پرېښودو په بدله کې یو 2 نسخې درته وښیم یو 2 بهترین خبرې به درته وکړم هغه ته وایي چې داسې خبرې به وي چې دا به ستاسو دپاره ډېر لوی ذخیره ګرځي ډېر لوی د خیر کار به وي هغه ته وایي صحیح ده دا وعده وکړه چې موږ ته به صحیح خبرې کې دوه او ته وایي صحیح ده خو ته وعده وکړه ما به پرېږدې ما ته به سوی نه ما به پرېږدې وایي صحیح ده پرېښوده وایي 2 خبرې دا دي یو د حسد نه ځان ساته یو د حسد نه ځان ساته مسلمانانو دویم د حرس ته دنیا د حرس نه حرس د دې نه ځان ساته وایي د حسد د وجې نه الله رب العزت زه مردود کړی ما زه چې خاورې په سر یم لعنتي یم نو دا د حسد وجه ده وی الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړ د خټې نه یې جوړ کړ او زه د اور نه پیدا کړی ما وی ما ووی چې زه خو د آدم علیه السلام نه بهتر یم حسد مې وکړو دته زه سجده نه کوم زه خو ښه یم ده نه د دې حسد د وجې نه د خلکو ملائکو سجده وکړه دا حسد د وجې نه ما زه مردود شوم او دویم عمل حرس دی د حرس د وجې نه حضرت آدم علیه السلام د جنت د دنیا ته راکوز شوی دی په دې کې د الله خپل راز
او هم د شیطان په وجه باندې شیطان لاړ په سچل باندې ورسېده. او آدم علیه السلام او مور بی بی حضرت حوا علیه السلام د فرمایي دوی ته مخاطب شو ته وایي چې صاحب تاسو الله د کمې ونې نه منع کړی یې. په دې ونه کې ډېر لوی راز پروت دی او راز دا دی که تاسو دا وخوړل نو همیشه دپاره په جنت کې بیا اوسېږئ. د الله په ګاونډ کې به د الله دیدار به کېږي نه د دې نعمتونو په دې به مسري. د جنت خو عجیبه زندگی ده الله یې ټول زمونږ د ټول نصیبه کړي. نو حضرت آدم علیه السلام په دې حرص باندې چې زما به جنت کې ټول عمر بیا زندگی دې وجې نه یې وخوړله دغه دانه دغه ونې نه وخوړلې شوه. نو شیطان ورته وایي چې دا دوو کارونو نه ځان بچ کوې په دې به د ډېر لوی خیر ملاویږي. نن مونږ کې دواړه کارونه دي. حسد راکې 1 نمبر دی او حرص د 1 نمبر نم سیوا دی. حسد که چا پیزار هم نه واغسته نو موږ سره حسد کوو. دته ګوره مړه دا اوس کوږ پکې روان دی. اب پیزار به څوک داسې هلي پارس کې حسد دی زمونږه. که چا څه کار وکړو نه مړه دا کار څوک داسې کوي کار خو ما کړی و داسې و خپله بهادوري بیا وښایو. او دویم حرص دنیا په حرص کې لګیا یو. په الله قسم منځونه هم سره برای انعام دي. اسې برای انعام راشو ودرېږو دا پته مو نه لګي ما څه وي ما هم څه وي ودرېدو څه دپاره الله سره څومره تعلق جوړ شو په زړه کې څومره د الله یره پیدا شوه. دې تاڼې ته ورشو یو کچ غونده کې کسی چو پکې ناست دي هغه د څومره لاس په نامه او جي او ښه جي او د الله په کور کې ولاړ یو او داسې به ولاړ ته به بدماشۍ له سړی راغلي او دومره خبرې کوو په عدالت کې خدا سے تیز آواز باندې خبرې وکړه. ته د الله په کور کې کوم په تیز آواز باندې خبرې کې داسې خبرې ته په عدالت په کمره کې وکړه. توهین عدالت د پر ما جاری کوي که نه. هلته مونږ ډېر په موبایل هم سایلنټ کړي ګینټه مخکې نه هلکه زه ګورې زم سایلنټ نه بند دي. ما یو پیره وکیل ته رنګ کو څه کار دپاره چې رنګ مې ورته وکړو نه میلاوې نمبر ګینټه نیمه پس بیا میلاو شو. ما ته ویروي ما چې رنګ لاړم نمبر دې بند و. ما ته وي خفه نه شي زما زه عدالت ته لږ ورغلی یم جج ته مخامخ شوم مونږ څه کیس و مونږ وکیل دی وکیل غټه عهده ده هغه جج ته مخامخ کېږي موبایل سایلنټ کوي نه بندوي یې. مونږ په جومات کې کولاو پرېښودي په مانځه چې ودرېږو ټنګ ټنګ شروع شي ته به وایي ګینې مونځ نه دی ته به وایي ګینې کلب کې عبادت وکړو. ما خبرې مقصد او مطلب صرف دا دی چې دنیا دا حرص دا ختم شي. مونږ د غفلت د خوب نه رابیدار شو. مونږ لکه خفګان پکار دی په دې پکار دی ما نه جمع ولې لاړه که خفګان پکار دی په دې پکار دی زما د پیغمبر سنت زما په زندګۍ کې ولې نشته. زما بچي مونځ ولې نه کوي زما بچي د کاروبار د حرام ولې کوي. ځان کې شعور پیدا کو د غفلت دا زندگی ختم کو. الله رب العزت زموږ استاسو هغه سترګې رڼا کې چې کوم د مرګ نه پس کلاویږي او مونږ بیا حق وپېژنو او باطل لا د باطل ښکاره شي. د هغې نه مخکې دی الله رب العزت مونږ د حق ښکاره کړي چې کله بیا لکه د مار فصوله نه نوځي بیا خو هر سړی نیغېږي قبر کې بیا نیغ سملی خو چې الله مو دلته نیغ کړي سم مو کړي الله مو دې په ژوند سم کړي ورنه په قبر کې بیا خلک که نیغ کوږ مړ شوي نو لاس پې وله خلک مات کړي وي نیغې کې لاس پې بیا ماتوي. الله رب العزت موږ تاسو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ را نصیبه کړي او الله رب العزت د غفلت د خوب نه موږ را بیدار کړي. د 15 وخته مونځ پابندي دی الله رب العزت موږ ته ټول ته را نصیبه کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدیه ګناهونه معاف کړي. رب سموي سم واورېد رب په دې باندې ته عمل لا نصیبه کړي. رب زموږ د غفلت دا زندگی ده نارینم په غفلت کیو زنانم په غفلت کیو لویم غفلت کیو واړم په غفلت کیو. رب دیندارم په غفلت کې پراته دي بی دین او کمزوري خلک مسلمانان هغه په غفلت کې پراته دي. رب دې غفلت د خوب نه مرابیدار کړي
ربا د غفلت نه مربا تراویق کې را بیدار مو کې ربا د دین مینه محبت مو پړه کې پیدا کی ربا که مونږ خپکه د دنیا په لوب ټوکو مو خپکه ربا مونږ په دین په نقصان باندې خپکه داغي دل لا ترا نصیب کی ربا د دین وقات او عظمت مو پړه کې پیدا کی ربا دیندار او خلق مرګتیا مو نصیب کی ربا دنیا او د آخرت خوشاله مو نصیب کی رښتیا ویل مو نصیب کی په جواب باندې مو صحیح خبره ربا تجاری کی د غلطو خبرونه د چغلینا د ربا د دروغونه د جنگولونه د دې کارونو د حسد نه مربت محفوظ کی د تکبر نه مربت محفوظ ساتي د ریا نه محفوظ ساتي رب ټول اعمال مو د خپل رضا سبب وګرځي د عبادت مخالص په خپل رضا باندې په خپل فضل او کرم باندې رب ته په خپل دربار کې قبول او منظور کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره اطاعت زمون په زندګۍ کې راولي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.